فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم شاتا رکوع کے د انعمت علیہم د معذوب علیہم اول الضالین بیان شو یو سوچا مومنان یو سوچا کافران او یو منافقان د دې دریو پرکو بیان شو اوس دې ده کې یا ایها الناس الله جل شانه دې دریو واړو پرکو سره خطاب کوي چې اعبدوا ربکم یا ایها الناس اے خلق نو کچری دی ناس نه مراد مومنان شي نو بیا اعبدوا ربکم و مومنانو تاسو عبادت کوي د خپل رب په خپل د رب په عبادت باندې ثابت او کلک اوسئ بیا امر د پاره د ثبوت ته اعبدو کی ای خاصم مومن خو عبادت کوي کنه نو په دې عبادت کلک اوسئ استقامت سره اوسئ او کچری د دې اعبدو ربکم د دې مخاطب د یا ایو الناس مخاطب دا کافرانی نو کافر میں عبادت کئی خواہ دا بت عبادت کئی نو اعبدو ربکم تاسو تجدید راولی پا عبادت خپل کے دا بت نا عبادت پریدئی او دا اللہ تعالی عبادت تو لگئی او کچری دا اعبدو ربکم خطابو دا شدین منافق تی نو یا ایوہ الناس و منافقانو اعبدوا ربکم اخلاص پیدا گئی پخپل عبادت کی دیم عبادت کی خودے رچا دا پارا کی دے جدے نو دریا دا پارا کی دے دے دنیاوی مفاد دا پارا کی اللہ ورطوی اعبدوا ربکم تاسو اخلاص پیدا گئی پہ عبادت خپل کی الذي اللہ غزات خلقکم چھ تاسو پیدا کری والذین او آکسان من قبلکم چھ مخکستاسو ندی لعلکم دپارے تتقون چھ تاسو زان بچ کئی دا غزامنا لعلکم
لعلکم دا د پاره د ترجی راځي. نو ترجی هم د هغه ذات سره کېدی شي چې هغه بې خبره وي. نو چې کله الله د پاره را راشي نو حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس سے وی لعلکم پمانا د کې تعلیلیه وی د پاره تتقون چې تاسو ځان بچ کئ د غضب نه. یو دویم چې کوم دی لعلکم تتقون دا ترجی په اعتبار د متکلم نه په اعتبار د مخاطب ده. یعنی ترجی لعله یتذکر لعله یزکا څنګه چې رستو الله تعالی د فرعون متعلق فرمایي نو دا ترجی په چا کې ده؟ دا په مخاطب کې ده. انو الذي الله غزاد ته اوس اعبدوا ربکم دعوی کې خدا دا الله عبادت کوي پاغي معنی دلیل سره ولی الذي خلقکم الله پیدا کړی والذین من قبلکم تاسو نه مخکې بل دلیل الذي الله غزاد ته جعل لکم چې وی ګرځولو تاسو د پاره الارض زمکا ان فراشن فرش والسماء اسمان بناء چت وانزل د الله تعالی را لیږي من السماء د اسمان نمان اوبو نو فاحرج نراو باسی پیه پاغی سره من الثمرات آگاگانی رزقان چې دا رزق دی لکم د پاره ستاسو نو فلا تجعلوا تاسو مګرځوئ لله د پاره د الله تعالی اندادا شریکان. انداد دا جمع د ند ده، ند شریک ته وي. وانتم تعلمون او حال تاسو پوهیږئ چې دا شرک چې کوم دی دا لوی عظیم جریمه ده. بلی خبر تاسو پوئیگئی. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ اس رونو شاته بیان د توحید یو کو اس مسئله د نبوت ذکر کئی تقریر النبوة بار تقریر الالوحیہ. وَإِن كُنتُم اللہ وی کچرے تاسو فی ریبن پشکے مما دا آغسن نزلنا اللہ وی چی مارا لے گلے دے علی عبدنا پا بندخ پلمانے چاہا بندہ سوکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنو فاتورات للو کئی بی صورتن فیو صورت سرا من مثلی پا مثل دے ودعو بلی شہداکم اغا علماء استاسو اغا اعوان استاسو من دون اللہ سے گواہان استاسو من دون اللہ سے وعد اللہ تعالیٰ ان کنتم کجرتاو صادقین ریختونی. گورا دیوی دا کلام دا رسول اللہ دا ځان نه جوړی اللہ ورتوی گورا تاسم عربیان یی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے. دا قرآن مجید دا پا حروف تحجی کے دے آغا حروف تحجی تاسو لم درزی نا قرآن مجید شکل گورا تاسو ویلی منطق کی یو علت غائی یو علت فاعلی یو علت سوری یو علت مادی. دا ڈیکس جوڑ دے کنا دا دی علت مادی دا لرگے دے دا میخون دی آن دا اسباب سیزون دی. علت فاعلی جوڑون کے ترکان دے. علت سوری دا غی و مخامخ شکل جوڑی او علت آئی جی تاسو واجی دا کلام دا ځان نه دے نو زا چیلنج دا تاسو مقابلہ ہو کئی تاسو دا دی پشانتی یو صورت جوڑ کئی اول دا لسو صورتو چیلنجو بیا دا یو صورت اللہ وی لگا سی چراڑے سیبا منگ تا واقعی عجم وی عجم نمانا گونگیان من گونگیان دا غی پیچھا عرب دیر پساحت لری پا جبا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی چھے دا صورت نازل شو کنا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. نو عربو دا غیب مقابلی کی دے پا اشعار و قصائدو کے نو چھے کم قصیدہ با او بے گٹلا نو آغا بے خانکاوی سر زون ڈکلا. دا زمانگ بری مدارسو کی دا سبع معلقات کتاب چی خی شپاگم درجہ کی ہوئی کر پینزمہ کی سبع معلقات دا آغا
معلقی دي د هغه اشعار دي نظمونه دي چې د خانه کعبه سره ځوان کړیو انو چې رسول الله نو چې هغه بزوانډه و چې څو پورې د هغې په مقابل کې به بل راغلی نه بزوانډه و نو کله چې دا ان اعطینا کل کوثر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خانه کعبه باندې ولګو سیوا یو ماهر پلپن فصیغ او بلیغ شاعر دا غیر راضی او ته ودرېږي خو هغه د هغې جواب نشي کولی د هغې د ټول هغه لوی مشر چې راغی چې هغه ورته ودرېده ګوري نو اخر وی چې ان اعطیناک الکوثر وی وی ما هذا قول البشر دا د انسان داسې کلام نشي ویلی ګوره دی به هم ټوله رضوي الف با نون لام و چې کله رسول الله وی الف لام میم خانه د الف نه به یو دریاب روان د لام نه بل دریاب روان د میم نه بل دریاب روان دی دا جواب نشو کولی نو قرآن مجید ولا چیلنج ورکو یو دا مسلمه کذاب نه دی مسلمه کذاب د پیغمبرای دعوه کړی و انو دل یو خزله ابای لاړه هغه ابای ورته وی الکه ته خو ځان ته پیغمبر وای انو هغه پیغمبر هغه وی په ما باندې وحی راځي او هغه له جبرائیل پیغام راړي نو مسلمه ورته وی څه پیغام یې ولا راوړی دی نو هغه ورته وی القارعه مل قارعه وی ما اوس د هغه پیغمبر نه واورېدل چې هغه وی چې القارعه مل قارعه وما ادراک مل قارعه دا صورت ورته وی انو مسلمه ورته وی دا اوس هم وامه نو هغه ورته وی الفیل مل پیل وما ادراک مل پیل له خرطوم و ذنب طویل ای رکشا هغه پیغمبر وی القارعه مل قارعه ادا کائنات یو عظیم واقعی ته اشاره وکړه اته وای الپیلتی مل پیلتی څه شی دی لو خرطوم داغه د پا خرطمی و ذنب طویل او دلکاوی زناور وي د خرطم نه جوړو چې پلکای رالی دا وای دی ته وای هغه عربو موږ ته خوار شي او شان موږ مثال واغه دی ا ډاکټر شیر علي شاه د الله د مرکز منوره محتر کی و یو ځل التاغه مدینه پاکه کیو و یو عربي سره د یو پښتون جنگ راغی هغه پښتون خو په عربی نه پوهېده و هغه عربي ورته هغه خپله ژبه کې هغه کنزل کول په عربی کې چې تپوس یې مه کوه وایي دغه لړ دا پښتون او سیده دغه خوله یې ښکل کړه چې ګوره زه ورسره جنګ کوم دی ما ته چې دی نو قرآن مجید وایي دعاګانې راته کوي انو هغه عربي چې دا وکتل چې بس اړې ده ورته داسې خبره کوم ته چې دی ما سره غټې غاړه چاپېره کړه انو موږ ته خو لکه موږ چونکې عجب یې موږ خو نه پوهېږو که نه انو سیبه ای خو عربیان وایي پوهېدل وایي هغه یو کاکا نو هغه شاعري به یې کوله نه بل ورته وي چې هلکه ته شاعري کې شاعري خو د بابا عبدالرحمن وایي دوی ځه که نه ښه شاعري کوم انو وایي ګوره هغه دی ورته وایي عبدالرحمن بابا کوم شعر ویلی دی عبدالرحمن بابا وایي چې سر زما او جان زما زار شد جانان زما او زار شد جانان زما سر زما او جان زما چې یعنی د خدای نه زه قربان شم د رسول الله نه قربان شم ای دا مال هم راځي وایي چرګا او چرګان زما ګرځي په ډیران زما ګرځي په ډیران زما چرګا او چرګان زما دکه مسلمه کذاب هم دکه ګوره دې دواړو کې څومره فرق دی دکه مسلمه کذاب و چې د قرآن مجید په مقابله کې به نه وه د ډیران خبره یې وه هغه په څه پوهېده علا کل حال الله ورته وایي تاسو مقابله د قرآن نشئ کولی ګوره دا د قرآن مجید چیلنج دی 1400 کاله وشو
ای د دې په مقابله کې یو آیات قدر را نه شو ښا الله فرمای وبشر الذين الله وزي فإن لم تفعلوا الله وی که چرې تاسو دا کار نه کو ولن تفعلوا او هرگز نه جای کوله نفتقوا النار التي ويريږي د اور هغه نه وقودها چې خشاک دغه الناس ګناهګار خلق ته والحجاره او ګډي دي وعدت تیار کړی شوی للکافرین د پاره د کافرانو وقود الناس او خشاک داغي الناس څه شی دی ګناهګاران خلق دي والحجاره او کافران دو معنی دي یا خو الناس نه مراد خلق ته او حجاره نه مراد ګټي نو مراد معبودان د دی دي دی چې کوم خدایان جوړ کړیو کنه نه خدایان با دی سره په جهنم کې سوځول شي چې د دې خزل حالت کې تاسو سیا خدایان د لم سوځو چې تاسو چاته خدای وای او دویمه دادا چې وقود الناس خشاک دغی الناس ګناهګار خلق ته والحجاره او کافران دي ثم کسد رست دلیل لاره ثم کسد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجاره ٹھیک شو کنه الله وی عدت تیار شوی دی للکافرین د پار د کافرانو وبشر الذين الله وی زیر ورکی الذين کسانو ته آمنوا چې د ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او دی نګورا الله وی عدت للکافرین دا جهنم دی د ګناهونو ګنده کړه دی کافر له د غضب د پاره دی او دی په کې سوځي د صفای د پاره نو الله دې موږ صفا بوزي په توبو سره موږ د خدای په جهنم نه صفا کوي پور درېمه نقطه په کې دا ده چې عدت للکافرین اجنتونه دي اته جنت دي هغه زیره ورکه جنت فردوس ته جنت عدن دی جنت ماوا دی جنت دار الخلد دی جنت دار السلام دی جنت دار المقامه دی او علیون دی او نعیم دی دا اته جنت شوخه اته مدارج شو ان جنات تجری چی بیگی با لاندې تجری بیگی من تحتها لاندې د ډکو داغې الانهار نیرونا انو نیرونا وی خانه سالور نیرونا به د هر جنتی د کور مخې ته رواني یو د ګبین یو د پایو یو د شرابو یو د اوبو د هر جنتی مخې ته به داسې نیر رواني ښه الله تعالی فرمایي کلما رزقوا او به داسې نی کنه حدیث کې راځي اعددت عبادی الصالحین ما تیار کړي د پار د خپلو بندګانو ما لا عین رأت سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت غوږونو نه دي اورېدلي ولا خطر على قلب بشر یو انسان په زړه کې نه دي راغلي ورونو د جنت داسې انعامات دي تاسو بهریان شئ زموږ د اکابرو کې یو بزرگ تیر د مولانا مظهر نانوتوی رحمت الله علیه د مظاهر العلوم سهارنپور د دې چې کوم بانی محتمم هغه د شمله په جهاد کې شریک و انو هغه په هغې کې زخمی شو او داسې زخمی چې لکه بیخوده پروت و استاد باندې هغې ډېر تنګ و نه استاد یې موږ ته به د حل وایي هغه ته پرېږده نه حل به راته وایي نو هغه ورته وي موږ چې کله د شمله دا جهاد کو په دې کې د بیخوده پروت و د شپې تیاره وه یو دوه فرښتې وي چې هغې سره موږ هغې ورکړو حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات هم د دې لاهور کې او زه خپله داسې درس کې ناست یم او د جسم نه خوشبو روانه شي دقسې ناستې خوشبو ترې روانه شي هغه وی ما چې کله زموږ خپل شیخ موسی صاحب رحمت الله علیه وی دفن کو د شیخ موسی صاحب د قبر نم خوشبو روانه شي وکنه انو هغه خوشبو روانه شنو خلکو به هغه خارې وړي بیا به هغې لحد کې خار زه چې خپل کور ته رالم وایي زمونږ په کور کې ټوله خوشبو ده نو ما ته کور کې هغه وي چې دا تاسو
تعال هلته چا څه عطر ولګول ما چې نه وایي چې دلته خو ناشته خوشبو ده خیر وایي زماریانو چې بد څه خوشبو او انسان د هغې تصور نه شي کولی نو الله وایي ما داسې انعامات تیار کړي دي کلما رزقو منها هر کله چې رزق ورکړل شي دی ته ای منها ای فیها په دې جنت کې من ثمرتن د میوونه رزقن په دې حال کې چې رزق کی نو قالو وی بدا جنتیان هذا الذي دا هم هغه دی رزقنا من قبل چې روزي کړی شو زمونږه من قبل مخکې د دینا نو یو توجیداره هذا الذي دا خو هغه جزا د عمل ده دا خو هغه بدله د عمل ده الذي رزقنا موږ چې په دنیا کې کم نیک اعمال کړو دا لره الله په هغې په بدل کې راکوي یو توجیداره یا چې نه دی وایي قالو هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزق مثلا هلته د جنت سیو دی د جنت مالټه ده نو شکل به د دنیا د مالټې په شان دی ته بیا پیژنې څنګه سیو دی نو شکل به د دنیا دا په شانتي خو خوند د ځمکې او د اسمان فرق وي انو ووتوبي راتلل به وکړه شي بي پای سره متشابها یو شانتي په رنګ کې نه په خوند کې انو سیبا او درېمه دا ده دی وجه هذا الذي دا هم هغه میوه ده رزق نه چې راکړو الله موږ ته من کا مخکې دی نه په جنت کې نن دې کم سیو خوړلی دی سبا کم خوري نو هغه به د دې نه بدلي پوه شوئ نو الله تعالی وایي ووتوبي ولهم فيها او د پاره پیا په دې جنت کې ازواج بیبیان دي مطهرة پاکی بی من الحیض والنفاس وهم دی فیا پای کې خالدون همیشه به پاتې کیږي دا د پاکستان حکومت نه د پاکستان قرصای نه ده چې یا به باچا یا به په جیل کې پروتي نه هغه جنت دی ګوره انسان ډېر انعامات وله ورکي خدای یوازې دی نه الله وایي نه فیا ازواج بیبیانې به یې د سره اوس ورکی والا خو ملګري ورکی خو ځایم ورکی خو د سړي دا یارې خو یاره 3 کاله 5 کاله پس بیا رانه علي کنه الله وایي دا د الله انعامات او جنت دی دا واپس اخیستل نشته دی هم فیها خالدون الله وایي همیشه همیشه به پای کې پاتې کیږي پوه شوئ نو الله فرمایي ان الله دی اعتراض وکړو دا یې جواب دی دی وی منګه چې کوم دی د الله کلام او کتاب نه منو ولې ځکه چې بدی کتاب کې بدی قرآن مجید کې د مچ خبره ده د ماشي خبره ده او د عنکبوت خبره ده انو داسې زونه دا خو سپک دي لهذا موږ دې د وجې دا نه منو الله د هغې جواب راولېږه ان الله بشک الله تعالی لا یستحي نه پرېږدي دا ان یضرب چې بیان کی مثلا ما مثال یو مثالونه بعوزتن چې یو مچ دی په ما فوقها یا د پاسه د هغې نه دی په قوت کې یا په حصت کې نو فاما الذین چا کسان آمنو چې دی ایمان راوړی فیعلمون دی تصدیق کوي انه الحق چې دا حق دی من ربهم د جانب د رب د هغې نه منزل دی د جانب د رب د هغې نه واما الذین چا کسان کفروا چې کافران دي فیقولون وایي هغوی په اعتراض کې ماذا اراد الله څه اراده لري الله تعالی بهذا په دې معنی مسله تجهد د مثال نه ان یضل گمراه کې الله تعالی بي په دې سره کثیرن ډېر ویا د هدایت کوي بي پای سره کثیرن ډېر وما یضل او نه گمراه کوي بي پای معنی نه گمراهي پای معنی الا الفاسقین مگر فاسقان خلق فاسقان سوکتی الذين دا کسانی ينقضون چې دی ماته عهد الله وعده د الله تعالی هغه چې الله تعالی وعده کړي په تورات کې بأن يؤمنوا بمحمد په تورات کې الله دا وعده کړی دا دی سره چې ایمان به راړي په رسول الله باندې د رسول الله امداد به کوي من بعد میثاقه فزد محکم والی ويقطعون دی کټ کوي ما آغا امر الله چې حکم کړ الله تعالی به پاغه سره ان یوصل چې وصل لیکلی شي هغه
ويفسدون او دی فساد کی فی الارض پزمگا کی ان اولئک دا کسان هم الخاسرون دی نقصان والدی کیف تکبرون اللہ وی سرنگ کفر کوئی تاسو باللہ پا اللہ تعالی سرا وکنتم امواتا تاسو مڑوئی فاحیاکم جوند درکو کنتم امواتا بالجہل بالکفر فاحیاکم جوند درکو پا ایمان سرا پا اسلام سرا ثم یمیتکم بیابا مڑکی تاسو ثم بیابا جوندی او کیف تکبرون اللہ باللہ سرنگ وکنتم امواتا تاسو مڑوئی تاسو گرا تاسو انارگینک کمپاؤنڈ ہوئی دا غیر نامیاتی مرکب ہوئی انو فاحیاکم اللہ تعالی نامیاتی مرکب کئی آرگینک کمپاؤنڈ کئی ورا دی وی دا انسان چکمو کنا دا رونو دا کافران دا باز بعد الموت نا دی وی چی انسان خاری شی ریزه شی و بیا با انسان سنگ جوندی شی الان کی عقلاً پاس بعد الموت دا ثابت تے سائنس وی انسان دا سلح حلیہ بنیاد دا چی دنو انارگینک کامپاؤنڈو غیر نامیاتی مرکبو پدی کی تحلیل شو دا چی دنو راغے نامیاتی مرکب شو ارگان پیدا دے انسان جوڑ دے ہوئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل بنی آدم یا کل التراب انسان دا طول جسم خار اخری الا عجز الزن دا نخری قیل یا رسول اللہ صحابہ وعرضو کو دا عجز الزن سشے دے رسول اللہ فرمائے مثل حبت خردلن رونو دا خردل ننے خردل او دا جوندی آگا سکے وے دی یو پانا راوالی در ڈکی دا یو پانا راواز تا پا ٹیشو کلچر بانی پاگی کوئی پا لکونو خیلی دی آگا یو پانا راواغستا آگی کی پا لکونو خیلی دی آگی نا آگا انسان آگا سیز آگا پیدا کولشی چی دا انسان دے نچی اللہ جل شانہو دا تمام کائنات خالق و مالک تے انو آغا دا دغا حلیینا دا عجز زنبنا کہ انسان خارش ہو کہ اس وزی دا کار سو جناغین آغا انسان دوبارہ نہیں پیدا کولے دا حقا منی تر پٹیشو کلچر مانی پیدا کے واللہ نہیں پیدا کولے بعض بعد الموت خو اکلان ثابت تے خبر مانی پوئی گئی انو اللہ وی وامواتا ایس نے مڑوی پاہیاکم جون میں در کو ثم یمیتکم بیابری مڑکی ثم یحییکم بیابری جون دے گی ثم الیہ ترجعون بیاب اللہ تا مخشی انو فیجازیکم اعمالکم اللہ بدل عمل بدلہ در کئی کہ خود کڑی نخ بدلہ رہا جب بدلی کر بدل والذی اللہ غزات خلق لکم چی پیدای که تاسو دا پارا ما آغا سا پیل ارچ بزمگی جمیعن طول اے پا دنیا کی دا سجم دی دا طول دا انسان دا پارا پیدا دی حتی اشیاء زوارا مارو لڑم مچان ماشی دا سسیدو نا جی دی پا دی ہر یو سیز کی دا انسان دا پارا پایدا دا پا کائنات کی دا سی یو سیز نیسی گورے نیشتے خواہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سر اخبر شاگرد ناستو آغوت ہے حضرت اللہ وی جی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ دا طول ارز ہمیں تاسو لپیدا کری دی حضرت دا کافر سلر کافر کی من لسا پائدہ دا شاہ عبدالعزیز سے بتائی گورا کافر پیدا کرے دے کتا سر جنگ راگے تاو وجہ نو تا غازی شوی کتیو وجہ لے تا شہید شوی مقصد دا دنیا کی دا یو خبر دا دور سوزنش کم چم دی پدے پیزا کی دا چه زہریلے سیزون دی خوارو چه دک زہریلے زناور اگر آکاگی تا تا پیزا سا پارا جی پوئے گئی پا ہر چیز کی دا اللہ تعالی لولی حکمتون دی یوا
او ثم استوا بیا الله تعالی قصد کو پدې دا معنا کی دی ثم استوا بیا قصد کو الله تعالی الی السما په طرف د اسمان فسواهن نو پس برابر کا غیلرا دا فسواهن ضمیر چې کم دی دا کم طرف ته ځي نو جار الله زمخشری وایي چې فسواهن کې دا هن ضمیر دا ضمیر مبهم دی لکه ربه رجلن دا ضمیر مبهم دی او تفسیر بیضاوی وایي چې نه دا فسواهن مخکې تیر شو الی السما سما د سماعتن جمع نو دا وی اغې ته دا ضمیر روان دی فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم دا الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی نور الله عالم دی پر یو څیز باندې نه انسانان په هر څیز باندې عالمان دي نه پرختی پر یو څیز باندې عالمان دي او نه چې کوم دی انو انسان پر څیز باندې عالم دی بده را روانه رکوع کې الله تعالی د وهو بكل شيء علیم تفصیل کوي ګورا که پرختی په هر څیز باندې عالم وي نای به د بابا آدم په پیدائش باندې اعتراض نکو که پیریانو سره علم وي نو هغه به چې دنو سجده به کړي وا که بابا آدم انسان سره علم وي نو هغه دانه به نه خوړه د درې واړو مثال په دې را روانه رکوع کې ور کوي الله وایزیات کادم قال چې ربک رب استال الملائکه پرختو ته انی جاعل بیشک از ګرځون کې په الارض پزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ اوس یاد ساتي الله ورته ولي وي پرختو ته الله د چانه اجازت او تپو ضرورت نشته دی الله قادر مطلق ذات ته انو مفسرین بازی وی چې دا په طریقې د مشورې وته وي الله مشوره غسه د چانه د پرختونه او دای تعلیمن وي چې مخلوقات ته تعلیم راشي چې یو کار کوي نو هغه څه کوي هغه مشوره دي از نور حضرات وي چې نه الله مشوره نه راغسته انا الله چانه مشورې علي مشوره خو هغه ذات کوي چې کمزوري دا دې ده چې الله تعالی وایي چې وایس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه دا په اعتبار د تعبیر سره وي اعتبار د تعبیر سمانا یعنی دا نه چې الله دا وی پرختو دا اعتراض وکړه الله تعالی دا هغه حال او ماحول دا ذکر کوي کچری پرختو ته دا خبره مخه تر اغلی و نو بم داسې خبره کوله او دا داسې ده کنه یو زمیندار کاکا انو هغه چې دی دغه ته تلو پټی ته تلو پټی ته تلل ګرمي ده نو ځان سره بطک پیژنې بطک کې ځان سره اوبه وړې وي چې اوبه وړې وي نو چې د پټي مټي کې ګوډ مټ کړی دی انو تږی شو چې دی تږی شو نو د بطک راواغست نو اوبه یې څښلې نو چې د بطک نه اوبه څښلې دا بطک یې داسې کنه د اوبه چې راځي ګړ 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 کوي که نه هغه تاسو ورته څه وایي دومره چې سکول ته پکې سیز راړئ اوبه پکې راړئ تاسو ورته څه وایي دی یو لوښي کې اوبه راړئ که نه مړه بوتل غوندې نه راړئ پکې تاسو پکې اوبه راړئ انو څه ورته وایي هغې ته لګن ته په لګن کې سکول ته اوبه راړئ د ناوره ښه بس واټر بوتل انو دغه چې دی نو دا بوتل ګړ 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 کوي که نه نا بطک گڑ 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 کول نوز دا شاعر وی دا زمیندار شاعر مو نو دی وی بطک ویل دے کانا زتا تم وایم زوانا او بچرانا اس کی شوڑ خلق را کوي صلا وجن ما وحی صلا او دی سوی دا شاعر
دی وای دا بطک چې کړګړ کول کنه نو دیو د بطک خبره ذکر کوي وای بطک ویل دی کانا بطک ماته چې و دی کانا زتا توایم زوانا او بچرانا اس کی شوڑا خلق را کوي سلا وجن ما وهي سلا بطک هغه زمیدار ته دا ویلو چې مال شوړه ولې خلق را کوي ولې ما وجني دا ورته ویلو او دا دې څه ذکر کوي دا شاعر د بطک هغه خبر په تعبیر سره ذکر کوي تک کرنګي الله جل شانه د پرختو خبره تعبیرا ذکر کوي دا غي د زړه حال هغه تعبیرا ذکر کوي اوس په خبره باندې پوښي کې پوه نه شوي انو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کا انی جاعل زگردون کم فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفہ انو بعض مفسرین وی چې انسان دا خلیفہ د الله پس کې فی تنفیذ الامور والاحکام صاحب د جلالین وی چې دیبا تنفیذ د امور او د احکام کوي انو چا اعتراض وکړو چې تنفیذ د امور او د احکام کافر کوم ځای کې کوي انو موږ وګورا تنفیذ د امور د احکام دوه قسمه دي یو تشریعی دی یو تکوینی دی دا تکوینی تو را کافر نه دی دیم د الله تعالی د حکم ماتخ لګیا دی دی خو د الله د حکم نه بغیر دا خو هر څه قضا مقرر شوي دی باغې لګیا دی ٹھیک ده که نه د تکوینا دیم د الله تعالی حکم مني او نور حضرات وایي چې نه انسان دی د خدای خلیفه نه دی ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا چاوی چې یا خلیفۃ اللہ اے دا اللہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا ما تا دا اللہ خلیفہ مو آئی زد اللہ خلیفہ نیم بل انا خلیفۃ رسول اللہ زد چا خلیفہ یم دا اللہ دا پیغمبر خلیفہ یم نو دیدا ہے کہ بس چل کو انو دغه سره علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دیدا موصوف راو باسی تی انی جاعل فی الارض سلسلة خلیفتا د شروع کوم پزمکه کی یو سلسله د خلافت استاد بدی شاگرد بدغه پدای نائب شي پلار باور شي زوی بدغه نائب شي یو باچا باور شي بل بدغه نائب شي نو قالو دی پرتو اتجعل آیات گرد فیا پادی کے من آغا سوگ یفسر چ فساد کئی فیا پائی کے ویسفک الدماء اتو یی بوینی ونحنو من چلے نسبحو پاکی بیانو بحمدک پا حمد ستاسرا ونقدسو او پاکی بیانو ونحنو ما وکی دی ونحنو نسبحو من پاکی بیانو ذات ستا بحمدکا دی ترون تزمین وی تزمین دیتا وی کنا سڑے را دنکی ترا دنکی کمرے کی ترخ کے ځان سره یو غوټه راړي اصل ترا دنکی یا ترا دنکی کے مجری پسر راغے دا تزمین دے دک کرنگی نسبحو پسیلہ کے با نرازی نو گوڑا دا زی پنو چی نسبحو من تسبیح بیانو ستا حمد سرنا نسبحو من پاکی بیانو دا زاستا بحمدکا متلبسا بحمدکا چی من اختیو لگیایو پا حمد ستا مانے ونقدس من پاک بیانو لکا تعالی را نو قالوی و تعالی قالوی اللہ انی عالم از عالم ما پاسد مانے لا تعلمون چی تاسو نپوئی گئی اس سیوا پارختو تا سنگ پتاو لگی دا چی بابا آدم علیہ السلام انسان با پساد کئی نو بعض مفسرین وی چی دی لفظ خلافت تاو قتل خلیفہ سٹیٹ خو آغا دائمانے
دایری چې کم ځای کې د فساد خطر وي نو سټیټ ورته رامخې ته شي یا خلافت او حکومت خیراتی نه ملاویږي یو له سر وای نو بل خلیفه شي بل له سر وای نو بل خلیفه شي ٹھیک تا کنه نو هغه د لفظ خلافت نه دا معلومه کړه نور وای چې نه د قیاس مع الفارق کړو ولی د انسانانو نه مخ کې په مخ د ځمکه باندې جناتو بلکې البدایه والنهایه تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن کثیر علامه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه کې فرمایي چې په انسانانو نه مخ کې په دې دنیا کې جناتو جنو دا جن مخلوق چې دای سرکشه جنو الله انسان پیدا کو د جن نه مخ کې یو بل مخلوق چې خینو دا خین چې کله سرکش شو الله جن پیدا دی او د خین نه مخ کې یو مخلوق بن دا بن چې سرکشه شوی نو خین پیدا کړی دی او د بن نه مخ کې یو مخلوق ان هغه وایي زمونږ علم دی پورې رسي او پته نشته د کائنات ابتدا د کوم ځای نه شوی نو دا جنات چې سرکشه شو پرښتوی چې څنګه جناتو سرکشي کړې ده داسې دا اوس کوم مخلوق پیدا کوي دی هم سرکشي کوي یا هغه وکتل چې دا انسان جوړ د خارې دی او د خارې خاصیت دا دی چې دې کې فساد راځي ان دا بدی کې مزه فساد راځي یا چې الله انسان پیدا کوم دل بزا عقل ورکم دل بزا نفس ورکم دغه نفس او عقل دواړي نو پرښتوي چې د نفس کار خو څه دی شرارت دی اشاعر وای توبه په جسم کې دوه سيزونه یو عقل له او نفس ته وای توبه لمن کان عقل امیرا ونفس اسیرا کامیابی له خوشحالي دا هغه چا د پاره چې د په جسم کې عقل امیر وي او نفس سوي اسیر وي او بدی دا هغه چا د پاره چې عقل چې دنو هغه اسیر شي په جسم کې او نفس امیر شي بس رړو تسویه کوي نفس وتسویه کوي هغه نه پته ولګی دا نو اس قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه نو قالوا تجعل فيها نو قال وعلم دین پته ولګی دا وعلم آدم الاسماء او تعلیم ورک الله تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء د نمونو کلا ټولو ثم عرضهم بیروان دک علی الملائکه پرختو معنی فقال انبئونی وت الله تعالی خبر را کی مالرا باسماء هؤلاء نمونو د دې سيزونو سره ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتونی رونو وعلم آدم الاسماء تعلیم ورک بابا آدم علیہ السلام ته د نمونو او بیا الله د پرختو نه تاسو کوي ګورا دې کې لکه دا سبق یو توخ امتحان د بل نه علي دا ټیک نه ده کنه نو یو توجیه د دې دا نه چې دا تعلیم ارتقائی دی تعلیم ارتقائی معنا دا ور الله فهدینا النجدین دا انسان دی ساروی دی دی پیدا شي کنه دی خپل د مسینو طرف ته زور کوي اوس دا هدایت چا خولې دی دا تعلیم ولا چا ور کړی دی دا کټې چې د مور غلام دی طرف ته زی دعوت چا خولې دی فهدینا النجدین دا ارتقائی تعلیم الله د پړ کې چولې دی اوس ګوره دا مارغان ته وګوره زناور ته وګوره دا غي لپاره الله ارتقائی تعلیم او غي له فطرتن ورکړي غي اکس روان دي نو د انسان په سوچ او په فکر کې دا تعلیم پروت دی په دې خبره معنی ورسېدی انو آدم علیہ السلام ته الله ارتقائی تعلیم ورکو اوس کې نازل دا څه شی دی بابا آدم علیہ السلام چې قتل
خنو دا خو سمسای ده ودې بس کو د مطبخ نه په سالن اچو ولې د سالن د ډوډۍ ضرورت چا تراته بابا آدم علیه السلام تراته پرختی خو ډوډۍ موډۍ نه خوري نو پرختو ته تپوس کولو د هغې پې کار نه کو سوچ دارنګې بل څیز ولې پرختو سره خو نفس نشته که نه نو هغې خو ذهن کار نه کو او بابا آدم علیه السلام ته ضرورت و نه کار کو ادا داسې که نه دو سټوډنټان دو طالبان ته کېنې اوس د یو سړي یو پن سره مناسبت نی د بل سره یو هلک ته هغه پر ریاضی باندې پوهېږي قابل دی پر ریاضی کې هغه ته اوس کوریه ښې اے سکویر پلس بی سکویر هغه داسې اے سکویر پلس بی پر 2ab ورته ووایه هغه بدله ټولې کلیې بدله هغه لیکي سوالونه به پې حل کوي او چې کوم لکه د ایازودي او د ده سره مناسبت دي نو دته ته ټوله ورځ 2ab کو که نه دې غریب ته پته نه لګي ولې د ده سره مناسبت نشته دی نو دا چې کوم دی نو اوس د بابا آدم علیه السلام عزیزونو سره مناسبت و هغه ته پته لګېده او د پرختو سره مناسبت نور هغې ته پته نه لګېده نو قال وی یا آدم علیه السلام انبم خبر ورکه دی لره باسمائم په نومونو دی سره فلما کله انبام چې خبر ولا ورکه باسمائم په نومونو د هغې سره نو قال وی الم اقل لکم ما نو ویلي تاسو ته انی زه چې عالم عالم غیب السماوات په غیبو د اسمانونو باندې والارض او په ځمکه باندې و عالم زه عالم یم ما په اساس باندې تبدونه چې تاسو ظاهروئ وما کنتم چې وایي تاسو تکتمون تاسو پټولو انو ظاهرول خبره خو د دی دا وه چې اتجعلو فیها من یفسد فیها او خبره کومه پټوله دی پرختو ځان سره وي لن یخلق الله خلقا اکرم منا موږ نه بل بهتر مخلوق الله تعالی پیدا نکي الله ورته وی وګوره ما څنګه دا مې پیدا کو وایز یاد کاډم قلنا چې موږ ویل الملائکه پرختو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم بابا آدم علیه السلام ته فسجدوا نو هغوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابا د انکار وکړو واستكبر تکبر وکړه وکان دی وګرځېد من الکافرین د کافرانو نه رونو وکانا یو معنا دی وګرځېدو سوارا یا وکانا دی او د مخکنا فی علم الله د الله په علم کې الله د پته وه چې دا شیطان د اخیری خاتمه به خرابوي ادا څه د وجې ابا واستكبر تکبر وکړو تکبر څه ته وایي چې انسان بل څوک سپک ګڼي د ځان بل چاته سپک ګوري شیخ سعدی بابا وایي تکبر ازازیل را خوار کرد تکبر ازازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر چې ازازیل د شیطان نوم دی هغې رسوا کو په زندان ته لعنت گرفتار کو انو ابا واستكبر وکان دی وګرځېد من الکافرین د کافرانو نه وقلنا من ورته یا آدم علیه السلام اسکن اوسه انت تو وزوجک او بیبستا الجنت په جنت کې نو ګورا اسکن کې کم یو ضمیر دی وی دی کې انت ضمیر شته نو بیا انت مخې ته ولې راړي نو تاسو د کافی کې قاعده ویلې ده کله چې په ضمیر متصل باندې اسم ظاهره تب کیږي اکد الاول بالمنفصل نو تاکیدن به منفصل ضمیر راړي نو اسکن سرا اسکن کو انت ضمیر وو خدا چونکه وزوجک په تب کیده نو دی راي کې راړو اسکل انت وزوجک الجنه وکلا خری منها پدې کې رعدن په وضعت سرا حيث شئتما کم ځای چې تاسو دواړو خغی ولا تقربا
او منځ دی کیږي تاسو دواړه منځ دی کیږي هذه الشجره دی ډکی تا فتكون او بغدای تاسو دواړه من الظالمین ازیاته کونکه پزان مانے ورته وی الله ورته وی جنت کې اوسئ اے دا میوه چې د کنه دا ډکه دا بنه خوري اوس حکم ډکه انو سیبا کی مفسرین لگیا دي سو کوئی غنم سو کوئی املوکو سو کوئی داو علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل خبره کوي هغه وی ابهم ما ابهم الله کم شی چې الله مبهم ساتره په تاسو مبهم ساتي خدای ونی دی ویلی چې کم ډکه بس ته مو یو ډکه ونو سکی سی بکه چې پلان کېو نو او یا انت وذو کلا منها رغدن حيث شئتما ولا فازلهم الشیطان نو دوکا ور کړ دي دواړو لر شیطان عنها بدی ډکی سره نو فاحرجهما وی باس دي دواړو لم ما د اغنا کان چې دی پی پاغي کې سیوا شیطان ولا دوکا ور کړ نو چې دوکا ولا ور کړ څنګه دوکا ور کړ انو باب دې چې وته کنه دا شیطان دی خو راو باسل نو دوکې څنګه ورکړه چې کله د سجده ونه لګو الله وته کوشه دی هو کته راغی او د دوکا څنګه ورکړه نو یو مفسر وای دا چې چلو چې دا شیطان را وته کنه نو دې ځان سره وای اوس بابا آدم علیه السلام او بغولا او ما ته سپاتو بدا دانه به مې خوړلې ونه که دا مې خوړلې و نو همیشه به پاتې کېدم بیا به راوتم نه انسان خو ډېر هیرسناک دی که نه نو حوا بیبي او حوا بیبي چې دا واورې بابا آدم علیه السلام نو هغې وي یاره موږ به وکړو چې دا همیشه پکې پاتې شو نو حوا بیبي اول وخوړه چې اول یې وخوړه نو حکم خو آدم علیه السلام ته نو حوا بیبي باندې اسو نه شو نو بابا آدم علیه السلام ته یو خوره کنه دوره خواږه دانه ده تپوسې مه کوه یو دویم چې کوم دی آدم علیه السلام د الله نافرمانی نه ده کړې آدم علیه السلام رست قرآن مجید کې راځي دا شیطان وقاسمهما قسم ورته وخوړو نو بابا آدم علیه السلام وی چې د خدای په نوم خو څوک د درو قسم خوړی نشي المؤمن غیر کریم نو آغا د شیطان با خبر هغه وی چې دا بابا آدم علیه السلام دا به رښتیا وي و دانه وخوړه چې دانه وخوړه انو سیبا چې دنو هغه جنت ته راکوزي کو دریم توجی مفسرین دا ذکر کوي چې بابا آدم علیه السلام وی چې یاره کی دیشي دیکھو ہوائی دے دا شیطان دے گردی را گردی پاوا انسان خو ہوائی دے دے کی دے شي چې لکه مخ کې اول الله ویلو چې مخری او اوس حکم د خوراک راغلی دا دې څه کم ته چې خوري او سلورم توجی په کې دا کوي الله ورته وی ولا تقربا هذه الشجره د دې ډکی خواته مزي دا مخری ان دا داسې ده کنه لکه دغه د امرود ډکه دی ان زه د تا ملک غره دی ډکی خواله د دې میوه خواله ور نشي و د دې زنده ده چې ما ته استاد صرف او صرف دک یو ډکه د امرود یادې دی غاړه ته بل ډکه نه دغه نه جوړه ډکه کی ٹھیک ده کنه نو بابا آدم علیه السلام چې د ماته هم دک یو ډکه یاد کړل دي هغه بل نه نو هغه یو خوړ چې هغه یو خوړو انو مسله چې دا غلغه شو او دې کې لوی حکمت داو که بابا آدم علیه السلام دا ډکه نو خوړلې نو په جنت کې خو توالد تناسل نه کیږي کنه هلته نسل نسی واقعیږي بس ټول عمر په جنت کې یو بابا آدم علیه السلام او یو په کې حوا بیبي وا موږ تاسو په جنت ته تلو دا وای دانه خوړه انو سیبا په لکونو کروڑونو خلک به جنت ته ورشي و یا شیطان به بیا په قیامت کې آخرت کې پزان به رايخي
چې دا مې څه کړي دي. یو آدم مې علیه السلام مې د جنت نه څه راوباسه چې په لکونو دننه شو جنت ته، خو نه به مې راوباسه، نور خو به رانه نه تلل کنه. نو الله تعالی وایي فاذلهم الشیطان عنها فخرجهما، راوی باسه دې دواړو له مما دانه کانه چې دوی پی پای کې. وقلنا من ورته ایبتو کوش شئ تاسو، بعضکم بعض ستاسو لبعض د پاره د بعض عدو دشمنان بی، ولکم د پاره ستاسو اور د پزمګه کې مستقر زائد قراری دی، ومتاع او فائدہ د الہین یو وخت مقرره پورې. نو فتلقى آدم، نو چې جنت نه را کوس کړلو انو سیب ہوئی 200 کالا دغه ګرځیدل. آدم علیہ السلام په سریلنکا کې یو ډیرای ده سراندیپ وته وي. آدم علیہ السلام په سراندیپ باندې راکوس کو، او حضرت حوا بی بی په جده کې، دا جده نه ده جدتن، دا په عربی کې څه ته وایي جدی ته جده څه کوي ښا نه حوا بی بی ال ترا کوزه کا. بیا د دې دواړو ملاقات په میدان عرفات کې شوه دی 200 کاله پس. انو الله وی فتلقى ذکر آدم علیہ السلام من ربه، د جانب در خپل کلمات نیوسو کلمې، فتاب علی، الله رجوع کړ پاغمان. انه بشک د الله تعالی هو التواب، ډیر توبه قبلون کې ډیر رحیم دی. قلنا الله وی من ورته ایبتو من کشی من هذه جنتنا، ایبتو جمعنا انو آدم علیہ السلام حوا بی بی شیطان، یا ایبتو چې هغه صلب کې کم اولاد دی هغه سره مراد دی. افا کشی تاسو من انو فاما یاتینکم، فاما ان او ماده کچره یاتینکم راغتا سره منی زما د جانبنا هدن هدایت. نو فمن تبع هدایا چا چې تابعداري کړه د ما د هدایت، نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نه بدای معنی سو خوبي ولا هم يحزنون، نه بدای څه غم کوي. خوف خودن ست وي ګوري رونو یاد ساتي. انسان معنی یو تکلیف لا نه راغله، دا تکلیف نه مخ کې پزړه کې کم خفګان او یری دې ته خوف وي. چې تکلیف راغې او داغې نه پس کم یر او خوفي خفګان دې ته حزن وي. لکه یو سړی پلار بیمار دی او دې یریږي چې نه دا پلار مس مړ شي، دا خوف دی. ا د مرګ نه پس کم خفګان دا حزن دی. او یا چې دنه بعد فرق دا کوي چې خوف په ځان معنی وي او حزن په بل معنی وي. ابو بکر صدیق صاحب ته رسول الله وی لا تحزن ان الله معنا، ابو بکر ته په ما مې یریږي الله موږ سره دی. انو حزن په بل وی ښا. نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. ان با ګورا نو که چا د دې هدایت تابعداري وکړه نو په باندې باندې خوف یو نه با حزن ویس پروا به ني. آغا شاعر وही کنا वही हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़ी शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. कम जे खुदाई खलकी का ना दद पहाला तो माला तो माने परवा نی تو خو نظر په خدای مانی. الله دې زمونږ په خپل ذات باندې په خدای باندې نظر راولي. ان چې په خدای دې نظري انو بیا حالات مالا چړی ته هیڅ نه وایي ښا. خو په الله اعتقاد اعتماد توکل الله دې دا زمونږ کامل نصیب کی ښا. الله تعالی فرمای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین واکسان کفر چې کافران دي وکذبوا او دوی تکذیب کړه بی آیاتنا په آیاتونو زمونږ سره اولئک دا کسان اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به دې اور کې همیشه پاتې کیږي. دا خالدون کې دا رد په چا باندې په عیسایانو باندې
عیسایانو باندې بوي لا جنت ولا نارا او هغوی به وي که چرې شي مو نو موږ به یو سوره د جهنم ته ورشو بیا به موږ په ارام یو په موږ باندې غذاب نشته دی بس تو پورې ډېر دی ورو ورو به انشاءالله مخکې ځو الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای زموږ د ټولو تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان کامل رضا کامله تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله د درځه څومره مشرکا دي خدای د ټولو سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کې الله د ټولو د قرآن مجید انوارات او برکات نصیب کې الله ټولو ته کامل ایمان ورکې الله ټولو ته کامل رضا ورکې ټولو ته کامل تقوا راکې الله څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچې څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې الله زموږ د ټولو زنانه ته دیندار او پاکبازې ولري خدای پاکه دا رمضان ته الله تعالی موږ په خیر خیریت باندې ورسې زموږ د ټولو د رمضان المبارک انوارات او د قرآن مجید انوارات او برکات نصیب کړي الله به د قرآن مجید به د درس په برکت باندې الله زموږ د نفوس اصلاح وکړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي کامل رضا راکړي کامل تقوا راکړي د شیخ صاحب په عمر کې الله برکت واچي الله د صحت او د عافیت ژوند نصیب کړي الله د هغوی په ژوند باندې د دې مرکز خدای تعمیراتي او خدای تعلیمي دواړه سلسلې الله تعالی عروج ته ورسې الله دا د مسجد دا کم کار چې روان دی الله دا احسن طریقې سره الله تعالی تکمیل ته ورسې الله به دې کې چې کم کمې دی یا کم سیزونه پکار دي الله ته د غیب د خزانو نه برابر کې الله زموږ د ټولو نه راضي شي الله چا چې پکې خدمت کړی دی الله خدمتونه کوي د طالبانو خدمت کوي الله تعالی دارین خوشحالی ورکړي ټوله برکتونه ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين